دا کراچۍ نه او جنۍ د کراچۍ نه راوستې وه خو بېګا زمونږ د ترور د کور نه دي کره راوسته بلکل ټول مطلب چې موجود دی او ټول ناست دي او موږ په صرف افسوس زیات په دې کوو چې دی به موږ څنګه پورته وړو څنګه به مخامخ کوو شروع د رب ذوالجلال د الله لوی نوم نه کوم چې ډېر بخښونکی مهربانه دی قدرمندو کتونکو اکثر زموږ خوشحالیانې چې هغه کله ناکله چې هغه په غم بدلې شي نن یو افسوسناکه واقعه زمانه شاته تاسو دا ګورئ د امبولانس ولاړ دی او د دغې امبولانس کې چې دی یو شازلمی پروت دی چې مسافر هم دی او د مسافرۍ سره خوشحالۍ هغه خوشحالیانې چې هغه د مور و پلار یو ارمان وي هغه چې دی په غم بدلې شوې تعلق یې د صخرې سره دی او نن د هغه د خپل واده چاول چې د خپل خپلوانو کره وړل چې د چینالې په مقام باندې هغه ته یو حادثه پیښه راغله چې په هغې کې دغه ښایسته ځواني د مور و پلاره خوشحالي چې دی هغه په سیند لاو شوې ډوبې شوې او دغه ځوان چې دی د دغې زندګۍ نه لاس او وینځلو قدرمندو کتونکو په دغه حواله باندې د مټې په هسپتال کې موجود یم را سره د هغې رشته داران او یاران دوستان تاسو یې په دې سکرین باندې چې هغه ورته ولاړ دي او دغه شازلمی چې مسافر دی د 2 میاشتو په چوټۍ د دوبۍ نه راغلی و د هغې د خولې مطابق او د پلار 2 زامن دي چې یو کشر دی او دغه یو مشره شازلمی و چې دغه واده ونن او دغه واده دغه خوشحالیانې په غم بدلې شوې راځئ مزید تفصیل ګورو چې واده د کوم ځای نه راوړی دی او دا واقعه په څه طریقه راغلې ده د هغې نیکه را سره هم موجود دی د کلیوال چې د هغوی هسپتال کې د هغه سره موجود دی چې په دغه حواله هغه یې سوی تاسو ما سره اوسئ کوم چې وفات شوی دی دا ستاسو زمان وسی دی وسی مې دی لږ په تفصیل یې پوه کړه دا واقعیت څنګه راغله او نن دا اورېدلي چې د ده واده دی د دوبۍ نه راغلی و عمر یې تقریبا 22 سال و او بس جنې موږ نن اوس راوړه کور کې اوس هم زنانه له خورې شوي نه دي او دی مطلب چې راته و په کته باندې دې شکردۍ ته غله راوړه او په شاړي کې مطلب د ډاینې سره د اکسیډنټ وشو او مطلب چې دی په حق ورسېد او 2 پکې زخمیان دي د یو خپه ماته ده او یو زخمي دی دا کراچۍ نه او جنۍ د کراچۍ نه راوستې وه خو بېګا زمونږ د ترور د کور نه دي کره راوسته بلکل ټول مطلب چې موجود دی او ټول ناست دي او موږ په صرف افسوس زیات په دې کوو چې دی به موږ څنګه پورته وړو څنګه به مخامخ کوو په دې انتهایي افسوس دی موږ ته چې مور به څه وایي موږ به څه وایو چې چلو شو ځکه مور یې نه ده خبره د هغې مشر بچی دی 2 بچي دي بس 2 لوڼې دي 2 بچي دي هغه هلکان دي پلار یې مطلب چې بس 50 سال عمر دی او دی اولنی بچوړی او تقریبا داسې یو 8 ورځې کېږي د هغه 2 میاشتې چوټي وړی ده چې دا واده وشي او مطلب دا دی چې لکه دی هم خوشحاله شي موږ هم خوشحاله شو زما به مخکې دغه وشي دغه زما دپاره باعث مسرت یو د خوشحالۍ یو باعث به خو کاش چې مطلب دا چې هغه خپل منځلي مقصد ته ونه رسېد او الله ته فیار شه مطلب دا دی چې لکه په حق باندې ورسېدو د ده یو ورور دی جي یو ورور دی د مشر د اسامه عبدالله نوم دی اما سلمان نوم دی زه ناست وم او یو 2 ملګري دغه نور یو د ډرورو په ښکته راتلو د اسامه چې کوم دی نو دی روانو خپل او د چا چې واده و دې ګاډي ته هم ناست و موږ وریجې وړې ماته یې یاده کړه که څه ځای یاد کړو نو ویل دی ځو نو په دغه ځای کې دغه واقعه موږ ګاډی اکسیډنټ کو د اسامه پکې وفات شو او جي او 2 پکې زخمیان یو زه وم او یو بل ملګری دی نه کولی بلکل غلی ناست و زموږ سره چې کوم کس ناست و هغه ورته وویل ګاډی دې لږ ورو که د واده شپه دي ته وایي دا ګاډی لږ ورو چلوه هغه ورته یې ښه هغه چې لږ ورو شو نو په دغه ځای کې بیا دغه چلو شو او ګاډی وجنګېدو زه شاته ناست وم په دغه ټایم کې او دوی دواړه مخې ته ناست و خپل ګپې لګوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دوی نوم چې اسامه و د پلار نوم یعقوب خان دی د صخرې د کوس پله اوسېدونکی دی او یو 4-5 ورځې مخکې دی د دوبۍ نه راغلی دی او نن د دوی واده و او ملګرو سره چېرته راوتی و او په لاره باندې اکسیډنټ کړی دی د چینالې سره او هغې کې دی بیا وفات شوی دی 2 ملګري نور چې کوم دي هغه زخمیان دي او دی چې دی وفات شوی دی واده د کراچۍ نه نن یې واده وشو واده کور ته تللی فیملی خبر شوی دی او کلي کې اعلان وکړو او ماسخوتن وروسته به انشاءالله جنازه